مقصد دا په دې یو صورت کې راجمع دی. د قرآن کریم مقصد او د قرآن کریم خلاصه هغه دا ده چې د مخلوق تعلق د خالق سره جوړ شي. مخلوق خپل خالق او پیژني. دا د قرآن کریم د نزول مقصد دی. یو خالق دی، یو مخلوق دی. خالق د عرش ته پاسه دی او مخلوق د فرش ته پاسه دی، په مخ د ځمکه باندې دی. اسباب نشته دی چې خالق ته ورسېږو، نو الله سبحانه وتعالی دو اسباب راولېږل چې د کم انسان نارینه او زنانه تعلق د دې اسباب سره و، نو پوه شه چې د خالق سره هغه تعلق شته دی. او چې د کم انسان تعلق د دې اسباب سره نه و، نو پوه شه چې د تعلق د الله سره د خالق سره نشته دی. هغې نه یو قرآن کریم دی او دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. چې د کم انسان د نارینه او زنانه تعلق د قرآن کریم سره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت سره، نو پوه شه چې د خپل خالق سره تعلق ټیک دی. په دې دا خوشاله شي. او چې د کم انسان تعلق د قرآن کریم سره نو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سره نو، نو دا دې پوه شي چې د خپل خالق سره تعلق ټیک نه دی. اوس د دې دوه سيزونو د دې دوه اسبابو خلاصه هغه سره توحید دی چې موږ او تاسو خپل خالق یو وګڼو، عبادت هم داغه کوو، د عبادت ثواب هم داغه نه ګڼو، خالق هم هغه ګڼو، عزت او ذلت ورکوونکی هم هغه ګڼو. چې زما استاد عقیده جوړه شي، ځکه علماء لیکلي دي چې کله یو ماشوم پیدا شي، ایو انسان دنیا ته راشي، اول فرض په ده باندې څه دي؟ نو علماء لیکلي دي چې اول فرض په انسان باندې هغه دا دي چې دا خپله عقیده د زړه قبله هغه درسته کړي. د زړه قبله هغه درسته کړي. دې د وجې نه موږ ځان ته مؤمنان وایي، موږ ځان ته مسلمانان وایي. مؤمن دې ته وایي چې د هغه زړه تعلق د زړه قبله به درسته وي. مسلمان دې ته وایي چې د هغه د عمل قبله به درسته وي. نو زما عزتمندو، د زړه قبله درستول او د عمل قبله درستول دا ډېر محنت غواړي. دې دپاره الله سبحانه وتعالی قرآن کریم را لېږلی دی، او دې دپاره الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم معلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی چې زما استاد د زړه قبله درسته شي، زما استاد د عمل قبله درسته شي. دا د قرآن کریم تربیت دی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت دی چې زما استاد د زړه قبله، زما استاد د عمل قبله درسته شي.
زما عزتمندو که زما او ستا د زړه قبله زما او ستا د عمل قبله درسته نه وه دا عمل بې قابل قبول نه دی. نو دا کوم صورت چې موږ او تاسو ته قل هو وایي سورت اخلاص ورته وایي دا د مانځه حصه نه ده. علماو په مانځه کې دا شامل کړې ده د مانځه حصې ګرځولې ده. دا ولې دا ځکه چې ما او تای بار بار لولو کله به د دې په ترجمه باندې سوچ وکړو نو چې سوچ هم وکړو دا هم زده کړو نو زما او ستا د زړه د عمل قبله به درسته کي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو وکړه شو صف لنا ربک ویل ته دا رب چې کې دا خالق چې کې دا څوک دی دا څه نه جوړ دی د خټې نه جوړ دی د پیتلو نه جوړ دی د څه نه جوړ دی ځکه چې مشرکانو هغوی به یا د خټو نه جوړ کړی یا به د ګټو نه جوړ کړی یا به د لرګي نه جوړ کړی خو هېڅ به ورته میلاو نه شولو شګه به راغونډه کړله او په هغې باندې به یې ګډه او چلې ولشله او هغې ته به یې رب ویلې خیر او شر به یې د هغې نه ګڼو. نو نبي علیه الصلاة وسلام ته کسان رال ویل ته دې د خپل رب صفت بیان کا چې دا د څه نه جوړ دی. نو الله سبحانه وتعالی دا صورت راولېږو او د رب صفات کې بیان کړلو د رب پیژندګلي کې بیان کړله چې هغه 5 خبرې دي. قل هو الله احد قل هو الله احد اوله خبره دا هو الله احد اغا الله یو دی هو اغا الله دا د الله نوم دی احد یو دی. زموږ استادان عجیبه نکته دلته وایي دا درې واړه د دعوت طریقې دي هو الله احد دا درې واړه د دعوت طریقې دي او دعوت د توحید ته اشاره ده. ته به خلکو له د توحید دعوت څنګه ورکې نو کله به د توحید دعوت په اشاره ورکې چې هغه کله به د توحید دعوت د الله په نوم باندې ورکې چې الله به یادې او کله به د توحید دعوت هغې سره یووالی ذکر کې هغه چاته به وې الله هغه ومنه د هغه نه وغواړه چاته به د الله نوم یادې چې الله نه وغواړه چاته به ورسره یووالی یادې چې د یو الله نه وغواړه. ګورې خدا په اعتبار د مخاطب سره دی کو چرته یو مخاطب دغه عقیده کلکه وه د تعلق د الله سره مضبوط او دغه یو ضرورت او حاجت و نو هغه له چې ته دعوت ورکې او ته ورته کښېنې نو ته ورته ووایې چې د هغه نه وغواړه که نه د هغه ذهن الله ته ځي ځکه چې د هغه زړه یقین هغه دا دی چې کارساز حاجت روا مشکل کشا هغه صرف او صرف یو الله دی د چې ماله دعوت راکړو چې د هغه نه وغواړه نو دا الله یادوي. او کله کله د یو کس تعلق کمزوري هغه ته به نوم اخلي چې د یو الله نه وغواړه د الله نه وغواړه د الله کې اشاره دی دعوت ته شوله چې د الله نه وغواړه که نه اولاد د چا نشته دی بیمار دی یو کس حاجت دی هغه ته ووایه چې د الله نه وغواړه که نه. او کله کله د یو تن عقیده کمزوري هغه وی الله مرسه کوي مخلوق هم کوي بچي الله هم ورکوي مخلوق هم ورکوي ته به الله هم ښه کوي مخلوق هم ښه کوي
مالداري الله راولي مخلوق ورکوي، نو هغه ته به صفا وي هغه الله چې یو دی هغه یو الله نه وغواړه. دا د دعوت طریقې شولې په اعتبار د مخاطب سره. نو اول معرفت د الله د پیژنګلو طریقه دا ده چې زما او ستا به د زړه نه منو چې الله یو دی. دا به زما او ستا کلک عقیده وي، کلک یقین به وي چې الله یو دی. دا به زما او ستا د اول عقیده وي. نو الله پیغمبر ته اوله خبره دا وکړله چې قل هو الله احد، اے پیغمبره ته ورته ووایه چې الله یک یو دی. الله الصمد، الله الصمد. دا دویمه خبره، دویمه د معرفت طریقه ده چې الله صمد ذات دی. صمد بے حاجت ته وایي. موږ تاسو یې معنی کوو بے حاجته. او الله بے حاجت ذات دی، ما او ته محتاج ای، ما او ته محتاج ای. کو تاسو سوچ وکئ که نه، ما او ته د یو ګیلاس اوبه دې ته څومره محتاج ای. دا څومره د مراحلو نه وځي، څومره مراحل نه ده وځي. کو تاسو په دې په تاریخ باندې سوچ وکئ، دا ډېر اوږد تاریخ دی. ته چې کوي وباسې هغې دپاره د مشینرۍ ضرورت دی، هغه مشینرۍ دپاره د کاریګر ضرورت دی، هغه کاریګر دپاره د اسبابو ضرورت دی وغیره. او بیا به کوي وباسې او کوي کې اوبه راځي او مشین به لګي او پیپونه، او دا پیپونو تاریخ وګوره. بیا چې راوځي بس بیا به له ګیلاس او ګیلاس کې بیا چې جام کې بیا چې بیا به خولې ته راوچتې. دا څومره اوږد، موږ څومره مراحلو ته محتاج یو. الله هغه ذات دی چې هغه محتاج نه دی دې مراحلو ته. یون مړی چې ما او تا کوو دا څومره مراحلو نه وځي، دا اوږد تاریخ لري. او الله محتاج نه دی. دا د بې حاجته مطلب شو. نو صمد هغه ذات ته وایي، علماو لیکلي دي چې خلکو ته حاجتونه ورمخې ته کوي او هغې پوره کوي، هغې ته صمد ذات وایي. چې د چا څه حاجت دی هغه ورته ورمخې ته کړي، هغې پوره کړي، دې ته صمد ذات وایي. خو غم دا دی چې ما او تا خپل حاجات الله ته مخې ته کوو نه. مصنوعي دعا ده، دغه مانځب سي ما وبخې او زما مور پلار وبخې او زما نیکه وبخې، بس دغه وایي. او دغه یو حاجت یو مشغله جوړه شوې ده او عادت هم جوړ شوی دی. نور د غوښتلو طریقه ما تعالی نه راځي. حدیث کې راځي په دا ټول مخلوق راجمع شي، یو میدان کې راجمع شي، اور کس جدا جدا حاجت د الله نه غواړي، الله به د ټولو حاجت پوره کړي او د الله په خزانو کې به کمی را نشي. خو ارمان چې ما او ته دا عقیده وي چې زما او ستا حاجتونه الله پوره کوي او الله سره خزانه شته دی، چې دا عقیده زما او ستا وي. غم دا دی چې دا عقیده زما او ستا ډېره کمزورې ده. زما او ستا نظر په اسبابو باندې دی. که پیسې را سره وي نو بیا ما او ته ډاډی چې یاره بس اسباب را سره شته، که بیماري را باندې راشي پیسې شته دی. که بازار ته ځو اسباب را سره وي نو ډاډی، که اسباب نه وي نو بیا ډاډه نه وي. کمال دا دی زما عزتمندو، سوچ پې وکئ. د اسبابو باوجود الله ته التجا کول، د الله نه غوښتل، دا کمال دی. دا کمال نه دی چې اسباب نشته او ته غواړې. زما عزتمندو قسم په الله چې اسباب در سره او د الله نه غواړې، دې کې یو خپل خوند دی. ته خپېږي چې ما سره پیسې شته دی او زه پلانکي څیز پسې بازار ته ځم او په همدې پیسو کېږي او زیاتې کېږي مو،
او بیا ته الله ته لاسونه اوچت کړي او د الله نه وغواړې، دا کمال دی زما عزتمندو. خو غم دا دی چې موږ سره اسباب وي، اعتماد هم په اسبابو باندې، چې اسباب نه وي نو بیا موږ بې اثري. خو څه نه وي څوک رانه تپوس وکړي یاره ګزاره دې کېږي او که نه، والله بس یو الله سره دی، نو بس دا وایي یو الله سره دی. مطلب د اسبابو نه هم زموږ او ستاسو یقین هغه کمزوری دی. زما عزتمندو راځئ چې دا عقیده خپله کړو چې الله صمد ذات دی، دا د زړه نه ومنو چې الله صمد ذات دی، چې الله ته خپل حاجتونه پیش کړو، الله ته خپل حاجتونه څه کړو پیش کړو. اسباب شته دی او د هغې باوجود هم راپاسو او د الله نه وغواړو. زما عزتمندو بیا به زما او ستا د صمدیت عقیده هغه مضبوطه وي. نو اوله الله ایک یو الله دی. دویم دا چې زما او ستا عقیده وي چې الله صمد ذات دی، حاجت پوره کوونکی ذات دی، زما او ستا حاجتونه به پوره کوي. نو زما عزتمندو دا عقیده به خپله وو، دا یقین به مضبوطه وو چې زما او ستا حاجت پوره کوونکی، حاجت سر کوونکی هغه یو الله دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل تره وویلې ابو طالب ویلې وراره سوچ کوئ دې خبرې ته، ویل دا ستا رب خو ستا هره خبره مني، دا ستا رب خو ستا هره خبره مني. هغه ورته ویل کاکا ویل که تا زما د رب خبره ومنله نو زما رب به ستا هره خبره مني، خو که تا ومنله. دا زما ډېره عجیبه خبره ده. که ما او تا د رب خبره ومنله رب به زما او ستا ټولې خبرې مني. خو مسله دا ده موږ کینو یاره باران نه کېږي، ځمکه فصل نه کوي، بې برکتي ده، دا خبرې کوو ټوله پړه په رب باندې ورچو خو په ځان باندې نه رچو. یو سړي دا ونه ویلې د صحابه کرامو کمال دا و چې هغوی به ځان ته ګوته نیوله، هغوی به ویلې څه حالات برال، هغوی به ویل نقصان په من کې دی، نقصان په من کې دی. من نقصان په بل کې تلاش کوو، موږ پلان کې منافق دی، پلان کې سودخور دی، پلان کې دا دی، خو ځان ته هېچا هم ګوته ونه نیوله چې یاره زه څه یم، زه څه یم. زما عزتمندو د خپل ځان غم پکار دی، د خپل عقیدې غم پکار دی، د خپل نظریې غم پکار دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل کاکا که تا د رب خبره ومنله ستا به مني، خو که تا ومنله، که موږ د رب خبره ومنله والله بالله چې اسمان نه به بارانونه کېږي، د ځمکې نه به فصلونه کېږي. خو مسله دا ده چې موږ تیار نه یو منلو ته، موږ تیار نه یو. نو که چېرته موږ تیار شولو نو بیا رب تیار دی. ابالو نه چا تپوس وکړو بازار نه را روان ویل چېرته تللی وې؟ هغه ویل بازار ته تللی ویل څه پسې تللی وې؟ ویل د مخلوق او د خالق روغه مې کوله، خالق تیار و مخلوق نه و تیار. بیا د مقبرې نه را روان وو، چا ورته ویل چېرته تللی وې؟ مقبرې ته څه دې کول؟ ویل د خالق او د مخلوق روغه مې کوله، مخلوق تیار دی خو بیا خالق تیار نه دی. زما عزتمندو والله بالله چې الله زما او ستا روغې ته تیار دی، خو زما او ستا په زړه کې اراده راغله، سبا را به بیا ما او تا تیارې، خالق به نه یې تیار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا باندې ځنکدن نو جاری شوی،
ځنکدن پې شروع شوی نه و او دا د الله سره روغه کوي، الله روغې ته تیار دی. خو که د ځنکدن شروع شو نو ده باندې توبې دروازه بندېږي. راځئ چې د خپل خالق سره څه وکړو، روغه وو، خپلې عقیدې هغه درست کړو، د خپل زړه عقابې هغه درست کړو. والله بالله صحابه کرامو به هغه دا ویلي چې موږ د خپل د دین په باره کې موږ منافقان شوي. ابن ابي مليكه وایي بخاري کې تیر شوي دي، هغه وایي ما ډېر صحابه کرام لیدلي وو، د 10 نه زیات صحابه کرام چې هغوی په خپل ځان باندې د منافقت شک به کوو. هغوی دا منافقت نه دی دا کوم چې دی چېرې 3 علامې دا منافقت د هغې نه مراد نه دی. هغه منافقت دا دی چې زه په خوله یم زه مسلمان یم، زه په خوله یم چې زه مؤمن یم، داسې نه چې په دې کې زه شکي یم. نو الله